نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. د یومن درس کې نن دویمه ورځ ده. په لومبۍ ورځ باندې موږ د الله اکبر معنی، مونځ ته د ودرېدو طریقه او غټه ګناه مو یو بیان کړې وه، او څلورم نمبر دا چې ګناه باندې څه وبال، پنځم دا د اطاعت فایدې. نن دویم نمبر د الله اکبر معنی هو دا الله د ټولو نه لوی دی. سبحانک اللهم پاکی بیانوو تعالی را ای زمون لویا خدایا. سبحانک اللهم پاکی بیانوو تعالی را ای زمون لویا خدایا. غټه ګناه چې داسې ګناه وي چې هغه سړی د جنت نه جهنم ته جوړوي. هغه یو دا وه چې چاته د حقارت په نظر باندې کتل او په هغه پسې خندا کول، او دویمه دا چې چاته طعنې ورکول. نو طعنه چې ده نو دا هم یو داسې ګناه ده چې د جنت نه جهنم تلو لپاره چې دی نو دا کافي وي. او دنیا کې سزا دا ده چې یو خو به د رزق تنګي راځي، دویمه دا چې دا به د علم دین نه چې دی دا به محرومه وي. او د اطاعت فایدې دا دي چې الله جل شانه به یو د مال کې زیادت راولي، او دویم دا چې الله جل شانه به د رزق کې چې دی برکت واچوي، د ځمکې د طرفه هم او د اسمان د طرفه چې دی نو برکت به پې نازلوي. الله د عمل کولو توفیق